د صدقة الفطر متعلق یو ډیره اهمه خبره چې هغه زه ستاسو سره شیر کول غواړم. اکثر خلک زمونږ نه د صدقة الفطر متعلق تپوس کوي چې مولانا صاحب صدقه فطر به څه کال څومره وي. نو موږ هغوی ته یعنی د صدقة الفطر چې کم مقدار دی هغه بیان کو چې په هغې کې غنم دي احتیاطاً 2 کیلو چې د هغې وزن نن سبا د مارکیټ په اعتبار باندې 250 روپۍ جوړیږي. دغه شانتي د هغې کې وربشې دي، د هغې وزن چې دی نو هغه 3.5 کیلو، د هغې قیمت نن سبا په مارکیټ کې 530 نه والا 550 روپو پورې جوړیږي. دغه شانتي 3.5 کیلو د هغې سره کجوري دي چې د هغې ریټ هم مارکیټ کې تقریباً 1900 روپۍ جوړیږي. او ورسره چې دی 3.5 کیلو کشمش یعنی وسکی چې نن سبا د مارکیټ قیمت هغې تقریباً 2800 روپۍ جوړیږي. دا 4 سیزونه په صدقة الفطر کې چې دی نو هغه ورکولی شي. وس هر یو کس به د خپل وس مطابق چې الله تعالی دله څومره طاقت ورکړی، الله دله څومره وس ورکړی دی، څومره مالی ورکړی دی، په هغې اعتبار باندې چې دی نو دی صدقة الفطر وکاږي. نو مونږ عام طور باندې غلطي دا کوو چې مونږ په دې 4 وانو کې چې کم کمزورې دي او کم قیمت والا دي، یعنی غنم د دې نه چې دی نو مونږ صدقة الفطر چې دی نو هغه ادا کوو. نو اگر چې صدقة الفطر خو ادا شوله، کم وجوب چې و نو هغه خو پوره شولو، خو لیکن سړی اخلاقاً چې دی نو خپل ځان ته وګوري چې الله تعالی مالا د غنمو وس راکړی، زه به د غنمو نه چې دی صدقة الفطر وکاږم. الله مالا چې دی نو د کشمش وس راکړی دی نو زه به خپله صدقه او صدقة الفطر او سرسایه چې دی د هغې نه وکاږم. الله مالا د کجورو وس راکړی دی، زه به خپله سرسایه چې دی نو د کجورو نه. نو کم از کم په ژوند کې د دې نورو سیزونو نه هم چې دی نو صدقة الفطر چې دی ادا کول چې دی هغه پکار دي. او د دې فایده به دا وي چې زمونږ په چم گاوند کې، زمونږ په خوشا کې ډېر زیات غریبانان خلک چې هغوی محتاج دي، د هغوی د رزق درک نه لګي، د هغوی چې دی نو د اختر د جامه پیزار د خپلو ماشومانو دپاره څه درک نه لګي. نو که بالفرض کم صاحب استطاعت خلک دي، صاحب وسعت خلک دي، مالدار خلک دي، هغوی که د غنمو په ځای باندې د کجورو یا د وسکو یا د وربشو نه چې دی نو هغه صدقه فطر وکاږي، نو یقیناً ډېرو غریبانانو ته به چې دی نو د هغې نه فایده ورسي. اگر چې د غنمو نه هم که یو سړي ورکړل او مالدار دی، صدقه فطر چې دی ادا شوله، خو بل طرف ته د ده په ګاونډ کې چې څومره غریبانان دي هغوی ته به په ډېر کم مقدار کې چې دی نو پیسې میلاو شي او د هغوی هغه اختر او د هغوی هغه خوشحالي چې دی نو هغه به نیمګړې شي. نو که بالفرض به حیثیت یو مسلمان او به حیثیت یو همدرد مونږ د دې خبرو خیال وساتو چې هر کال به زه صرف د غنمو نه صدقه فطر وکوم، نو داسې نه ده پکار، بلکې داسې کلونه پکې پکار دي چې په هغې کې سړی دا کم ګران قیمت والا اشیا دي د دې نه مونږ صدقه فطر ادا کو. یقیناً الله تعالی به چې دی په دې عمل باندې به چې دی نور هم زمونږ اموال کې برکت واچوي، زمونږ په رزق کې به برکت واچوي، الله تعالی به چې دی نور هم زمونږ مال سیوا کړي.